یاره ته ووایه چې عمر خو څومره دی؟ د سلو د پاسه دی یا لس یا شل. بابا د دې ستاسو د کارډ مطابق د دې شناخت د کارډ مطابق تاسو د پاکستان نه 22 سال مشران یې. پاکستان چې کله ازادېدو جوړېدو نو تاسو څومره عمر و؟ و یاره دوه اړه مې شو. ها چې پاکستان ازادېدو تاسو دوه واړه شوي. دوه اړه شو. بابا اکثر خلکو ته میندې وي الله دې سل کلنۍ کا تاسو ته به هم داسې دوا کوله؟ کم ځای ته به ښکار لتلی؟ د ګډو ښکار چې د ګډو د ښکار ملګري زما یو میجر صاحب و، یو سمندر خان و، او دغه کې یو دغه مولا و عبدالحق نوم و. په سلطان واس کې یو زر میرداش و، یو سوالی و، یو خیراتی و، یو لالزاده و، یو مداش و، دا یو زومه. بابا ماشاءالله ډېر ژوند تېر کو. داسې یوه خبره یوه واقعه چې په هغې تاسو ډېر زیات خفه کړي یې. څو کړو څو نومونه راته یاد دي؟ شیر علي بچو نومونه راته یاد دي؟ یو تن رالم نه راځي. مې کار نه کوي. د لوی خاندان خو بیا فایده هم دغې او نقصان هم دغې که نه چې بیا پکې خلکو د نومونه نه یادېږي. نو د یو نوم یو ته وایم د بل هغه بل ته وایم او یا لکه چناري وایم لکه دلته راشه. بابا په دومره عمر کې خون داسې یو خبره یو ارمان په زړه باندې پاتې شوی دی یا داسې یو ارمان چې هغه غټ ارمان هغه پوره شوی؟ بابا به ډېر زیات خوږ اواز و سورت یاسین به وي. اوس سره سوره یاسین یاد دی؟ الحمدلله اوس هم خو د شپې هر مانځه پسې سورت یاسین وایم او تبارک الذي وایم، سورت مزمین وایم، سورت غابون وایم او سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجدوا لسنتنا تحویلا. دا سورت وایم، آیات کرسی وایم او افحسبتم انما خلقناکم دا صورت وایم. بیا دعا وکړم یو بس دغه شمه. سلامونه او احترامات قدرمنو. تاسو به د مور دا دعا اکثر اورېدلي، تاسو به کېدای شي چې کړې هم وي چې الله دې سل کلنۍ کا. نن د سلطان وس په خاوره باندې د یو داسې مشر سره د یو داسې بزرګ سره د یو داسې سپینګري سره ستاسو ملاقات کوم چې د هغې عمر چې دی هغه د 100 کالو نه سیوا دی. زمونږ پوره د کاکا خیلو مشر هم دی او د دې د خولې مطابق چې دی امزولي یا د دې ملګري چې دی هغه اوس په دې دنیا کې ډېر کم دي. د دې سره خبرې کوو چې دی ته د خپل بچپن کمه خبره یاده ده، د دې وخت څنګه تېر شو. راځئ زما سره اوس قدرمنو د امیرزاده بابا سره موجود یم، د دې سره یو څو خبرې کوو. بابا ما پیژنئ؟ نه دې پیژنم. ښه یاره ته ووایه چې عمر خو څومره دی؟ د سلو د پاسه دی یا لس یا شل. ښه دلته خو په شناختي کارډ کې 1925 لیکلی نو دا خو دا ما د نوکرۍ لپاره کم لیکلی. ښه ښه نوکرۍ لپاره مې کوه نه د دېرشتونه په بره سړی ناغت. او څه نوکري هم کوله؟ دا خانه کې نوکر وم. دا خانه کوئ. کراچۍ کې برتي شوی وم. بیا 18 کاله مې په کراچۍ کې وکړه نوکري. بیا هغه ځای نه رابدل شو زه او میا بشر پېښور ته رالو. د باقي عمر مې په پېښور کې وشو او دغه میا بشر چې و نو هغه مې دغه د سوات ته بدل کو. د سوات نه بیا دغه د پیر بابا ته را بدل کو. پیر بابا نه بیا 3 کاله دلته نوکري وکړه. بیا ډګر ته بدل شو 3 کاله هلته وکړه. بیا هغه وی زه ځم دغه ته دوبۍ ته په چوټۍ باندې 6 میاشتې چوټۍ وه. ځم که چېرې په وخت باندې کار مې وشو جو ښه که ونه شو نو بیا خپلې نوکرۍ له به راځم. هغه جو پای ځای پاتې شو. بیا رانغی ډېر ماته افسرانو ویرای وله چې حاضري ولګي نو بیا به یې وله چوټي ورکړو. خو هغه رانغی جو هغه سرویس هم دغه شان پاتې شو او زما خدای پاک سر ته ورسه اوس لاله پنشن راکوي یم. بابا د دې ستاسو د کارډ مطابق د دې شناخت د کارډ مطابق تاسو د پاکستان نه 22 سال مشران یې. پاکستان چې کله ازادېدو جوړېدو نو تاسو څومره عمر و؟ کراچۍ کې وم. ما ته خو د دې دغه پته نه وه چې زما څومره عمر دی څومره نه. خو یاره 2 اړه مې شوي. چې پاکستان ازادېدو ستاسو 2 اړه شوي؟ 2 اړه شوي. دومره عمر و زما 40 کالو پورې عمر و. لا سیوا و. بابا اکثر خلکو ته میندې وي الله دې سل کلنۍ کا تاسو ته به هم داسې دوا کوله؟ انشاءالله.
ما ته د یو تن وم که نه زما وروڼه نو دغه د مور به مې راته دعاګانې کولې او بس د الله طرف نه هم مقرره وه نو دغه د بابا دا راته ووایه چې ښکار لبوم تللی که نه ډېر خلک زمانه تپوس کوي چېرې په سلطانوس کې یو بابا دی او په ښکار باندې مشهور دی کم ځای ته به ښکار له تللی ګډو ښکار ده چې د ګډو د ښکار ملګري زما یو میجر صاحب و یو سمندر خان و او دغه کې یو دغه مولا و عبدالحق نوم و په د ملکپور کې په نربټول کې د ګلزمان ورور او په پاچا کې د منري ورور په سلطانواس کې یو زر میرداش و یو سوالی و یو خیراتی و یو لالزاده و یو مداش و دا یو زومه دا موږ د سلطانواس ښکاریانو او دې ته به سوال جواب وکړو کاکان بابا کې رحمداد ما و او دغه د عمرین و او دورونه نور و دغه په غازي خاني کې یو د شمشي تمریز دی پلار و یو خټک هلک و باندې په دې ساعت کې نوم یې دی یو هغه و په ترکیلا ټوپک په سره و نو یو هغه و او په کالخیله کې نورداد و کرم خان و موکری و او دور خان و او دغه دغه کې پنځه وروڼه په برجوکاڼي کې دوی ته به سوال جواب وکړو یو په بۍ کې یو نایي و دوی ته به سوال جواب وکړو چې موږ به ټول هغه به په دغه باندې دغه واچول په خچر باندې سامان هغه دغه ته به لاړو د انغاب شاته دا دره جنګدرې ته به لاړو هلته په کوز سر کې یو چینه ده او یو جومات دی په هغې کې به موږ یو هفته دیرو ګډې به ویشتې او هغې ته به راوړې خلک به راته وخوړې به موږ به هم خوړې او خلکو به هم خوړې بیا هفته بعد به چې دغه خور یو دغه و د ایلی مورچه خان اکا نوم یو د تورو څکه دغه معظم شاه اکا و دا موږ د ګډو د ښکار ملګري وو بابا ټول ملګري دي راته یاد دي خو په دې کې څوک ژوندي شته یو پکې نشته ژوندی یو پکې هم نشته یو پکې هم نشته په دې کې په دې کې یو ژوندی هم نشته او ښکار به د څه ګران و د ګډو به ګران دا چې د غره و که نه د شپې د شپونانو ښکار خو د شپې او د لیوګانو ښکار به د ورځې و کله به د ورځې تلو کله به د شپې تلو داسې بابا چېرته واقعه پکې راغلې چېرته څو ملګري خو نرغښتې یا تاسو نه ملګري د پکې نه و رغښتی او لکه دغه یو پیسې موندلې و هغه ګران ځای ته لاړ هلته لمونږ سره په ټغدار وي زموږ ټوپک ورته رسولی نه شو میجر صاحب سره غوږین و سمندر خان سره جرمنۍ تماچه وه هغو به پې ډزې کولې بیا پسې دغه د مولا باندې یو مولا پنځه شپږ تن هغه و هغه پسې وښود راوی دنګه نو کبل مولا نه دی هغه ورته ناست و په کنډو کې نو هغه وویشته جوبیان په لاړو کې راوړ او داسې بوی ته بولو وړو بولو دغه بیا خلکو به څوک به راته غوښې به یې خوړې او دا پکې نه وه چې هلکه ته به نه خورې ته به نه خورې اوس خو بابا هغه ښکار هم کم شوی دی که نه اوس په جرمانه ده اوس په 2 لکه روپۍ په یوه ګډه جرمانه ده اوس کې کوم ځای کې څوک ویشتې شي اوس دومره ډېرې شوي دي چې کته سم ته راکوزېږي اوس خو بابا لکه اوس هم تپوس کوئ چې ګډې شتې و که نه خپل شوق اوس هم پالئ دی بلا ولې څوک ویشتې نه شي د یارې نه ښه نو بابا دا راته ووایه چې د خپل بچپن یا د خپلې ځوانۍ داسې څه ناشنا خبره یا قصه ګوره د باچا صاحب بادشاهي چې راله که نه نو د هغه په وختو کې په 15 پیسې به دې درخواست وکړو نو هغه به ته به لاړې نو دواړه مدعیان به یې راوستو
بالکه یا قرآن وکړه یا ورکړه ښه. نو په 3 ورځې کې به فیصله ختمېده. اوس په 10 کاله کې دغه نه ختمېږي، فیصلې نه، کیس نه ختمېږي. دا وه. بل ارزاني وه، په 4 آنې چرګه وه او زما وعدله موږ په 800 روپۍ باندې په چړمار کې ځمکه خرڅه کړه. نو دغه د 100 روپو مې 40 دړۍ مور مې مړه شوه، پلار مې و، خویندې مې ورکړې وي، یوه د صاحبزاده مور وه، یوه د وکاله خیریک وه. نو دغه د 100 روپو مې 40 دړۍ وریجې واخیستې او د 10 روپو مې په پاخه سیر باندې 20 سیره دغه واخیسته غوړي. نو دا داسې 3-4 ورځې ډېر زبردست خوشحالي خادم پې وکړله. د خلکو به یې ودونه داسې دومره ارزاني وه. اوس چې اوس خو داسې حال دی، تاسو په خپله نه. بابا ماشاءالله ډېر ژوند تېر کو، داسې یوه خبره، یوه واقعه چې په هغې تاسو ډېر زیات خفه کړي یې؟ یاره الله دې خیر وکړي، داسې دغه نه دی راغلی. نو دغه په دې چې اوس دغه راغلی دی که نه، یو ما ویلي وو چې یاره الحمدلله داسې خبر نه ده راغلی چې د اوسه پورې داسې وایي چې یاره زه هغه خبره زمانه نه هېرېږي. نه ده راغلی. څه وکړو نو؟ د نوسو نومونه خو درته یاد دي؟ د نوسو نومونه خو زما 4 زامن وو. د یو نه میا بشر وو، ورپسې نور بشر وو، ورپسې میا محمد بشر وو، ورپسې بیا میا ګل بشر وو. نوسو کړه اوسو نومونه درته یاد دي؟ شیر علي بچو نومونه درته یاد دي؟ د یو تن دا نوم نه راځي، دماغ مې کار نه کوي. د لوی خاندان خو بیا فایده هم دغې او نقصان هم دغې که نه، چې بیا پکې خلکو د نومونه نه یادېږي. نو د یو نوم به یو ته وایم، د بل هغه بل ته وایم، او یا لکه چې نارې وایم ولکه دلته راشه. بابا اخرې راته دا ووایه که نه چې پخواني د کشرانو به څنګه د مشرانو سره خوی و، د هغې سره به ناسته پاسته وه، او اوس د هغو دومره دغه وه که نه، زمونږ جومات په کوټه وه، دا زمونږ ډېره په کوټه وه. اوس ستاسو دغه کې خلک دغه کې غمخادي کوي. اول به په کوټه باندې د پیردوس لالي کور وو، دغه د میاباشتې کور وو، دغه د محمد راجق کور وو، دې پله دغه د دې دغه بر هلک میاباش وو، د دې په دې کوټه باندې به غمخادي کوله. نو دغه مشران به په کټ کې وو، کشران جومات ته داسې لرګی ایښودلی شوی وو، په هغې لرګي باندې به هغه کشران ناست وو سراسر. نو د مشر سره به کشر نه کېناسته، نو ډېر غټ خاطر به یې کوه د مشر او کشر چې و نو چې مشر به راغی ټول به پاڅېده. نو دغه اوس چې دی اوس خو پلار زوی دواړه په یو پلار دغه ته بر سر ته ناست یو، دغه زوی بر سر ته ناست یو، دغه پلار یې کوز سر ته ناست، پلار یې کوز سر ته ناست. نو دغه راغله، دغه شی پکې غلط راغی که نه. بابا دا راته ووایي چې په دومره عمر کې خو داسې یو خبره، یو ارمان په زړه باندې پاتې شوی دی، یا داسې یو ارمان چې هغه غټ ارمان هغه پوره شوی؟ الحمدلله زما یعنې هر چې پړه مې څه منلي الله خدای پاک را کړي، هغه را کړي دي خدای. زما پړه څه ارمان نشته. د ژوند نه خوشحاله د ژوند نه خوشحاله یم، د بچو نه خوشحاله یم، او په خپل جایداد کې مې دغه واده له ځمکه خرڅه کړې، ما دا یو انچه ځای نور نه دی خرڅ کړی. مې نوسي به راته سوا خیرې کوي، د هغې د وجې نه ما لکه دغه د یو انچه ځای نه دی خرڅ کړی. نو اوس خیر الحمدلله دغه 3.5 جریبه ځمکه مې په دغه کې تقسیم کړه، غازي خاني کې، او 8 کناله دا یوه وه، دا مې په 2 کناله تقسیم کړه. او د ګردي ځمکه را سره پاتې ده، او دغلته کې دغه دړې دي، او دا پورې دغه سره یو کنال ځای دی، د تیمبر دی ډېرې سره.
نور پړه مې څه ارمان دی پرې الحمدلله خدای پوره کړی دی علامه بابا ستاسو خو د اواز هم ډېر خبرې ودلې چې بابا به ډېر زیات خوږ اواز او سورت یاسین به وي اوس سره سوره یاسین یان دی الحمدلله اوس هم خو د شپې بهر مانځه پسې سورت یاسین وایم او تبارک الذي وایم سورت مزمین وایم سورت غابون وایم او سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تجدوا لسنتنا تحويلا دا سورت وایم آیات کرسی وایم او اپ حسبتم انما خلقناکم دا صورت وایم بیا دعا وکم یو بس دغه شم واو په هر مانځه پسې وایم په هر مانځه پسې الحمدلله اوس دومره ده چې زه پاسېدی لکه ګرځېدی نه شم سترګو مې کار پرېښو پښو مې کار پرېښو نو اوس دا جومات ته په جمعې په ورځ ځم او دوی مې د لاسه نیولې بي دی خو په موټر کې ځه زه وایم زه علما خپې ازادې شي کله وایي په ګاډۍ کې دي بیا وي خو زه وایم نه زه پیادل ومینځئ داسې به لاړ شم خپې به مې ازادې شي نو په جمعې مانځله ځم نور کور مونځ کامه نه شم تللی جومات ته بابا زمونږ خو راته دعا ده چې الله تعالی دې د صحت سره ژوند درکړي چې موږ ته هم نصیحتونه کوئ د نوسي سره د یو دوه درې خبرې کوو ستاسو په حواله باندې اول خو شیر علي دا راته ووایم د بابا خو عمر ډېر دی نو هغه اوس د مشرانو په شانتې غوسه موسه کي که نه نه الحمدلله کامران جمال صاحب ستاسو ډېره شکریه بابا خو ماشاءالله ډېر ښکلی وخت تېر کړی دی او ډېر ښکلي انداز برابر دي دغه دي که نه او غوسه موسه خو نه کي او دغه دی روزمره روټین سره چې سهار پاسې نو څه کي مطلب بهر ته خو وتل به اوس لږ مشکلې کمزورې دی نو څه کي روزمره روټین څه دي دی خو بس سهار تهجد له پاسې خپل تهجد هم کي خپل لمونځ اودس او ښه په ټیم برابر کي او پر یې کور کې ځانه بس ماشاءالله زموږ تر غټ کور راخلی په یې کې ځانه ښه چکرې وهي ګرځي راګرځي او بار ځانه څه بوټي کړي هغې ته به هم چکر راوهي بار به کې ځانه دغه کړي د ښکار هغه ملګري یادي یا ښکار یادي یاره زما بابا په نوسو کې خو بس زه د ښکار شوق کوم بابا غزګې ما راټینګ کړی که نه او یو زه پکې د بابا یاران دوستان مې هم راټینګ کړي دي او ټول زما سره هغه هر څه زه کوم او د ده په ځای باندې اوس ښکار هم زه ځم که نه او د دغه ځګې مې راټینګ کړی دی مې د خپل بابا هغه ځای به دغه کوم او نو بس الله دې صحت هم راکړي ژوند هم راکړي چې د خپل بابا هغه ځای هم راټینګ کړو دغه یاران دوستان هم راټینګ کړم او بابا دواګانې دي بس مهرباني قدرمنو تاسو ولیدو د بابا خبرې تاسو واورېدې چې د مشرانو سره ناست اسوم پکار دي چې انسان د خپل تیر وخت نه خبر شي الله تعالی دې بابا ته نور هم ژوند ورکړي او الله دې وکړي چې دغه شان د نوسي رالوي شي او هغه د بابا دغه رشتې چې دی وپالي ښاد آباد او بریالي اوسئ